کیږي د خپل کور درک یې نه لګي د هغې نه علاوه چې کوم دی روزګار یې نشتی 26-27 लाख روپۍ د هغې قیمت دی ګران کار دی انتهایی ګران کار دی دوستانو زه په خپله باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوږو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا ملګرو نننی زموږ ټاپک چې کوم دی موجوده چې کوم تاسو ته پته ده احساس ایمرجنسي پروګرام د هغې په حوالې سره او د هغې نه علاوه چې کوم دی د بینش پروګرام کې چې کوم خلکو باندې کوم شرایط ښودې شوي او د هغې په وجه چې بار شوي دي د هغې په حوالې سره به خبرې کوو سپینې خبرې دي نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ دوستانو د څه نه مخکې چې کوم دی احساس ایمرجنسي پروګرام کې پیسې چا ته میلاو شي کومو خلکو ته میلاو شي آیا مستحق خلکو ته میلاو شي آیا چې کوم دی هغه خلکو ته میلاو شي چې یاره هغو سار د روټۍ پته یې لګي ماښام یې پته نه لګي که نه آیا پراپرټین والا ته میلاو شي نو دوستانو په چم ګاونډ کې په خپله علاقه کې په کلي محلت کې په خپله باندې سوچ وکړئ تاسو ټولو ته به اندازه ولګي چې آیا دا پیسې چا ته میلاو شي یقینا چې ما څونه خپل سوچ او خپل ریسرچ وکړو نو هغه خلکو ته پیسې میلاو شوې چې کم خلکو پراپرټینې وي کاروبارونه وو روزګارونه وو ګاډي وو هغه خلکو ته پیسې میلاو شوې هغه خلکو ته چې کم خلک د ماښام د یو ټیم د روټۍ درک یې لګي د بل ټیم د روټۍ پته یې نه لګي په پردو کورونو کې ناست وي د کرایه په کور کې وي یقینا زما څخه که څوک غواړي نو زه ورته باقاعده پروف کولی شم زموږ سره کسان موجود دي شته دی چې یاره هغه په هغو باندې زکات کیږي خیرات کیږي هر قسم هر څه به کیږي چې د هغو په پردو کورونو کې اوسیږي د خپل کور درک یې نه لګي د هغې نه علاوه چې کوم دی روزګار یې نشتی څه کاروبار یې نشته دی د رزق درک یقینا چې لکه د هغو د رزق اندازې ته تاسو وګورئ نو لکه د رزق معامله د هغو انتهایي خرابه ده او هغه خلکو ته هم میلاو شوې زما سره په خپله زموږ په مارکیټ کې چې کم کسان دي نو د یو ملګري ته میلاو شي چې د هغه 13 دوکانونه دي او یو دوکان د هغې بجټ چې کم دی او یو دوکان قیمت چې کم دی نو د هغې 26-27 लाख روپۍ د هغې قیمت دی او هغې ته چې کم دی 12,000 روپۍ هغه ته میلاو شي هغه واغستي نو آیا لکه د دغې چې دا کم جار پرتال شوی دی هر څه چې شوي دي خو لکه صحیح نه دي شوي هغه خلکو ته میلاو شوي چې کم خلکو پراپرټینې وي روزګارونه وو هغه خلکو ته میلاو شوي کم خلک چې تحقیق وو هغو ته لا تر نن تاریخه پورې پیسې نه دي میلاو شوي اوس په راشو بېنظیر اکم سپورټس پروګرام کې چې کم خلک وو په کم شرایط یې پېښودي او د هغه شرایط د وجې نه هغه خلک بار شوي دي نو په هغې کې خو ډېر شرایط دي خو یو شرط پکې دا هم دی کم شرط یې هغو ښودی او چې کم سړی کور والی نوکر وي یا چې کم دی نوکران پکې وي نو باقاعده هغه شرط خو ورسره مونږ منو ټیک ده خو یو شرط پکې هغو داسې یې ښودی دی چې پاسپورټ د چا وي لکه مطلب د کمې زنانه پاسپورټ وي یا د هغو کور والا چې کم دی د هغه پاسپورټ وي که دا پې بار ته تللی وي او که نه وي تللی که دا پې مطلب عمرې له تللی وي مطلب دا ولې نه که د په پردو پیسو مطلب پردی پیسې راغستې دي او دا پې یا سعودي ته تللی یا دوبۍ ته تللی دی مسافر شوی دی نو لکه هغه خلک کور والی چې کوم دي هغو هم د 12,000 روپو نه یا د بېنظیر اکم سپورټس پروګرام چې و د هغې نه یو قسم له بار کړي دي نو دغه خبره کوو تاسو په خپله سوچ وکئ چې یو سړی سعودي ته دي یا دوبۍ ته دي خو چې هر قسمه که د کلي نه باره مسافرۍ له دي خو څه وجې باندې ځي که نه د غربت د وجې نه ځي که نه د دې د وجې د مستۍ د وجې نه خو څوک مسافرۍ له نه ځي خو هر هغه کس چې مسافرۍ له ځي د هغه به په پاکستان کې ګزاره نه کېږي سعودي ته به ځي دوبۍ ته به ځي او هغه چې هلته هغه دونه سخته او دونه تکلیفات په ځان برداشت کوي د دې وجې نه برداشت کوي چې یاره زما په کور کې ښځه ده بچي دي چې هغو په راحته کې خیر دی که زه یو کس یم او زه دلته تکلیف برداشت کړم نو که یو سړی تللی مې په دې کې زیات تر خلک داسې تلي دي چې یا ورله بل کس عمرې مطلب داخله کړې د عمرې په ویزه تللی دي او په پردو پیسو باندې تلي د هغې نه علاوه چې کوم دی زیات پکې داسې خلک هم موجود دي چې یاره هغو داسې تلي دي چې په پردو پیسو باندې تلي دي هلته پې څه مسله راغلي یا د کفیل د وجې نه یا د بل څه وجې نه ختم راغلي یقینا چې قرضداري راغلي دي دغه خپل کمې پیسې چې هغو لګولې وي هغو هغه پیسې هم نه دي ګټلي راغلي دي نو هغه خلک پکې هم ډېر موجود دي خو د بده مرګه د بدقسمتۍ د وجې نه زموږ پاکستان حکومت داسې فیصلې کوي چې یقینا لکه هغه د سوچ هم نه دي لکه د دې خو دا مطلب دی چې یاره د یو سړي پاسپورټ وي نو د ده به ښه ټیک 3-4 ګاډي بنګله به وي او د ده به چې کوم دی د ورځې آمدن یا د میاشتې آمدن به په لکاو کې وي نو یقینا داسې فیصله دا ډېر انتهایي غلطه فیصله ده
او داسې هېڅ چېرته نشي کیدی چې یو سړی د سعودي ته د مستۍ د وجې نه لاړ شي یا دی چې کوم دی دوبۍ ته د مستۍ د وجې نه لاړ شي. او لکه ټول چې څومره خلک هم دي نو مسافر چې څومره هم دي نو دا ډېرې غټې مجبورۍ نه دي، یقینا چې د ډېرې غټې مجبورۍ نه دي. مسافري کول لکه دا ګوره ډېر ګران کار دی، انتهایي ګران کار دی دوستانو. زه په خپله باندې ما په خپل زندګۍ کې په خپل ژوند کې چې کوم دی 15 شپې د کوره بار کړي دي او لکه هغه ما ته پته لګېدلې ده چې آیا څونه ګران کار دی مسافري، او مسافري هم نه وه. خو به هر حال زه درته دا وایم چې لکه دی بیا چې کوم دی یو سړی ملک پرېږدي او وطن پرېږدي، علاقه پرېږدي، نو هغه د غربت د وجې نه پرېږدي، د ښې ورځې نه پرېږدي. او د هغې باوجود چې کوم دی خلک حکومت زمونږ حکومت پاکستان ولګېدو دا یوه پالیسي جوړه کړه چې یو سړي شته دغه وي دا پاسپورټ وي، نو لکه هغه خلک یې د دې پروګرام نه اخله وګرځوله، هغو ته چې کوم دی پیسې بندې کړې، نو دا انتهایي غلطه فیصله ده. دوستانو تاسو راته هم په دې باندې وردېږئ او لکه دا خبره چې کوم دی ډېره غلطه فیصلې کړي د حکومت پاکستان. الله دې وکړي چې د خپله فیصله واپس والي او لکه هغه خلکو له چې کم خلک چې په دغه شرایطو کې نور راغلي دي لکه څوک د چا چې کم دی سرکاري پنسنو یا د چا چې کم دی سرکاري تنخوا وه هر څونه چې وه لږه وه ډېره وه خو لکه سرکاري تنخواګانې وي د هغې نه علاوه چې کم دی نور کم شرایط دي په هغې باندې برابر یې ټیک ده. خو لکه دا چې دی دا شرط ایښودی دی چې یاره به د چا پاسپورټ وي که دا پرې بار ته تللی وي که نه وي تللی او که دا پرې خدای دې داسې کړي که دا په غربت تللی وي خدای دې کې دا په خانۍ تللی خو لکه بار یې ټیک دا انتهایي غلطه فیصله ده. راشه زما سره یو سړی راشي ما سره دې رابطه وکړي زه به یې وګرځوم په هغه خلکو به یې وګرځوم چې هغه بلکل پاسپورټ په وي بار ته به تلي خو نن د هغو چې کوم دی د رزق پته نه لګي درک یې نه لګي. دومره خلک په معاشره کې موجود دي یقینا چې لکه زه به تاسو ته وسم وښیم په چې ډېر نه شي نو دا 50 درته ښودی شم په دې خپل علاقه کې په دې نږدې چمګاونډ کې درته ښودی شم چې آیا راشه په دې باندې دا ستاسو دا زکات دا خیرات کېږي که نه کېږي لکه د بېنظیرې چې کومې پیسې دي او اوس هم هغه خلکو ته میلاویږي باقاعده پکې شته چې د هغو رزق نه د هر څه نه برابر دي په ټول سهولت چې کوم دی د دنیاوي څونه سهولت دي هغه هغو ته برابر دي خو د بده مرګه لکه بس قسمت یې دغه ښه دی چې پاسپورټ یې نشته نو هغه خلکو ته اوس هم میلاویږي. بله چې کوم دا کومې پیسې تاسو ته ایمرجنسي پروګرام دا پیسې ما تاسو ته یادې کړې نو دا هم هغه خلکو ته میلاو شوي چې د چا ښه ښکلی روزګار و یا یې ښه ښکلی کاروبار و کم خلک چې مستحق و هغو خلکو ته لا تر نن تاریخه پورې نه دي میلاو شوي. نو دا مختصر ویډیو مې در سره مختصر خو نه ده شاید چې ډېره زیاته اوږده شوه نو دا ویډیو مې در سره شیر کړه. د الله په امان چېرته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او الله دې وکړي چې د رمضان المبارک دا میاشت در باندې ډېره په خیر خیریت سره تېرې شي. دعاګانو کې به م یاد ساتو په خپل دعاګانو کې م یاد ساتئ. د الله په امان.